دا کتاب دے اصول تخریج و دراست الاسانید محمود طاحان رحمہ اللہ دکتور کتاب دے او د دې صفحه دا 26 نمبر یعنی شپږ او شلو دې کې ګورئ په نصف الرایه باندې لږ ذکر ما کړو چې دا د حنفیانو مضبوط کتاب دی بلکې دا د ریر هډی دا لکه یو طحاوی د ریر هډی دا د حنفی مسلک او یو فتح القدیر او بعد چې بحر الرایه کا او یو چې دا کتاب نصف الرایه وطريقة تخريجه في هذا الكتاب أنه يذكر نص الحديث الذي أورده صاحب كتاب الهداية او طریقہ تخریج د په دې کتاب کې دا چې دا مصنف ذکر کوي نص حدیث یعنی عبارت ته حدیث معلوم شو 26 نمبر سا طریقہ تخریج په دې کتاب کې دا نو یذکر نص الحديث الذي أورده چې کوم حدیث راول دی کنه دغه عبارت نه ذکر کوي چې هغه صاحب کتاب راول دی لکه هدایه کې هغه حدیث نه استدلال کړ دی نو هغه حدیث به تخریج د کړ دی چې آیا د حدیث کم مقام دی حسن دی متواتر دی ضعیف دی کمزور دی څنګه دی ثم یذکر من اخرجه بیا دې ذکر کوي هغه چاله را چې چا د حدیث دې سکه تخریج کړي من اصحاب کتب الحديث وغيرها مستقصيا طرقه ومواضعه په دې حال کې مستقصيا د حال په دې حال کې د تلاش کوونکې دغه طرق لرا او مواضع لرا څه مطلب دا بیا ذکر کوي من اخرجه لرا چا چې د حدیث تخریج کړی کنه مصنفین کې خوا مشکات کړ دی خوا بخاری کړ دی مسلم و داود کړ دی کتب حدیث نه وغیرہ مستقصیا طرقه معاذ په دې حال کې چې د استقصاء کې استسامن سو تتبع تلاش کې ډون کوي دغه طرق او موازل یو خو زیونه خي بیا دغه طرق خي سن خي اسم يذكر الاحاديث التي تدعم او بیا د هغه حدیثونه ذکر کوي چې هغه تدعم هغه د دې تایید کوي متعم کې پدې کې د دې په تایید کې راځي وتشهد لمن الحديث الذي ذكره صاحب الخداع چې هغه شاهد جوړيږي گواه جوړيږي پار د معنی د حدیث الذي هغه معنی حدیث چې هغه ذکر کړل صاحب د هدايه بیا ويذكر من اخرج ايضا او بیا دغه وخت کې دیوم دی چې د حدیث تخریج کړي هغه ذکر کوي ويرمز لهذه الاحاديث او بیا دغه حدیث ته د اشاره کوي بیا احادیث الباب سره پس سره چې دا احادیث الباب دی احادیث الباب څه مطلب دی یعنی مطلب دا د مذهب حنفی مطابق دی احادیث الباب ہوتی احادیث الخصوم هغه ته وایي چې نور ائمه ذکر کړي نو بیا ګوره ثم ان كان مسألة خلافیه کبیا مسئلہ خلافی و اختلاف والن یذکر الحدیث التي استشهد بها العلماء والائمه المخالفون لما ذهب الیه الاحناف بیا دې ذکر بیا کوم مسئلہ خلافی و بیا ذکر کوي د هغه حدیث لرا استشهد بها العلماء چې پاګ من دلیل نیول دی علماء اور ائمه هغه ائمه چې مخالفین دي لما ذهب الیه الاحناف هغه مخالف علما چې هغه د مذهب د احنافونه برخلاف دی بیا دغه غدغم ذکر کوي ويرمز لهذه الاحاديث اور رمز پیش کوي اشاره کې دا حدیث څه بیا حدیث الخصوم نو مخالفین ائمه چې کوم دي د احناف نه اغه لپاره احادیث الخصوم وته وي چې کوم د حنفی مطابق وي هغه ته احادیث الباب وي ويذكر من اخرجه بیا په دې کې من اخرجه لدی ذکر کوي اذن دارنګي از اذن د مفعول مطلق ته ها يفعل ذلك دغه ټول کار کې به منتهى النزاهت انتہائی صفائی ستھرائی سرا نزاحت سرا و کمال انصاف مکمل انصاف سرا یعنی مطلب دا دے انتہائی نظافت سرا اور انتہائی کمال انصاف سرا من غیر بغیر دینا چاہیے میل بھی ہے ان الحق کے چې دې په تحقیق کې میلان د حق نو کې نه حق نه ګرځي خو هغه تعصبي مذهبي وي یا دغه نه علاوه نور څه دشمنی وي دنیاي یا د علاقې دشمن ده بعضې کلي سره د خلکو نه لري نو چې د هغې سړی نو بیا هغه سره هم نه لګي نه مطلب د دغې نه یعنی مطلب د دغې نه بالاتر دی او دی بالکل شفتاری سره مطلب مکمل نزاحت کے ساتھ صفائی ستھرائی و مکمل انصاف کا یعنی مطلب کرتے ہوئے بغیر میں اعلان کیے ہوئے کسے یعنی حق سے کہ حق سے اعلان بھی نہیں کرتا ہے نہ تعصبی مذہبی کے تحت نہ اور کوئی اسی وجہ سے وقت تو بیال کتاب طبعتین اور یہ کتاب اصل میں شائع ہو چکی ہے چھپ چکی ہے 2 چھپائی میں طبعتین چھپائی کو کہتے ہیں کانت الاولی فی الہند پہلی چھپائی جو تھی وہ ہندوستان میں تھی فی اوائل هذا القرن الہجری ہجری کے اسی سنہ میں لیکن هذه طبعتا لیکن یہ ایڈیشن جو تھی کانت مشہوطۃ بالاغلاط فی الاسانید والمتون مشہونتاً یہ بھری ہوئی تھی بالاغلاط غلطیوں سے
اور اسانید میں اور متون میں، یعنی جو ہندوستان سے جو چھپ گئی تھی کتاب اس کے اندر غلطیاں سند متون کے وجہ سے مشحونہ کسے کہتے ہیں؟ بری ہوئی، قرآن میں نا فی الفلک المشحون، بری ہوئی کشتی میں، مشحونۃ کا معنی کیا ہے؟ بری ہوئی۔ وفیہا تصحیف، اور اس کے اندر تصحیف بھی ہے۔ تصحیف معنی غلطی، اوپر نیچے زبر زیر کی غلطی، کبھی واو کبھی سواد، یعنی مطلب ادھر یعنی الفاظ کی غلطی۔ وسقط، گری پری چیز، یعنی بعض جگہ عبارت گری ہے، بعض کے کیا زیادہ ہے، وہ بحیثیت سے لا یمکن الاعتماد علیہا، کہ اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وکانت الطبعۃ الثانیہ بالقاہرہ، اور دوسری ایڈیشن جو ہے وہ قاہرہ کے اندر ہوئی، مصر کے اندر تختہ اشرافی، نگرانی کے تخت، اشراف کسے کہتے ہیں؟ یعنی اشرافی کے تخت نگران کے تحت وہ تصحیح ادارت مجلس علمی، اور مجلس علمی کے ادارے کے تخت پاکستان میں۔ مجلس علمی جو ہے مولانا یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ کے ایک داماد تھے، مولانا تواسین صاحب، اس کا ایک ادارہ تھا پہلے زمانے میں، کہ وہاں لوگ جاتے تھے اور تحقیق کرتے تھے۔ بہت اچھا آدمی تھا، یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ کا کیا داماد تھا، جو جامعۃ العلوم اسلامیہ بنور ٹاؤن کے یعنی سائٹ پر یہ ادارہ تھا۔ وذالک سنۃ، یعنی کیا 1357، اور جو عیسوی بنتے ہیں 1938 بمطبعۃ دار المامون، مامون کے ایڈیشن میں، وہی طبعۃ جیدۃ، اور یہ عمدہ ایڈیشن ہے، محقق ہے، تحقیق کیا گیا، فی 4 مجلدات، یہ نسور آیا جو ہے 4 جلدوں میں کیا ہے شائع ہو چکے ہیں۔ وہ تخریج احادیث الکشاف، اور اس طرح احادیث کشاف کے یعنی احادیث وہ مرتب ہے حسب تدبیر کتاب الفقیہ، یعنی کتب فقیہ کے تدبیر، یعنی مطلب یہ ہے کہ یبدأ الکتابہ، وہ ابتدا کرتے ہیں کتاب کا یہ مصنف بتخریج احادیث کتاب الطہارہ، اور امام ہدایہ نے بھی اس کو ذکر کیا پہلے، یعنی امام ہدایہ نے کتاب الطہارت سے فقہ شروع کیا نا، تو اس نے کتاب الطہارت والے حدیثوں کو پہلے ذکر کیا، یعنی اسی ترتیب کو لے کر یعنی کام کیا ہے۔ وَيَسْتَمِرُ إِلَىٰ آخِرِ أَبْوَابِ الْفِقْهِ، اور یہ سلسلہ اس کا برقرار رہتا ہے ابواب فقہ کے آخر تک، یعنی ابواب فقہ آخرہ پورا برقرار ہوئی۔ وقت بیا فی ترتیب الابواب، اور اتباع کیا ہے ترتیب ابواب میں صاحب الاصل نے، کتاب الہدایہ نے، یعنی اس کا اتباع کیا ہے۔ لذالک اس وجہ سے فرجوع الیہ سہل جدا، اس کی طرف لپکنا یعنی مطلب رجوع قول شیشے دے ڈیر آسان دی، لأنہما علی المراجع فیہ، کیونکہ مراجع پر نہیں ہوتا ہے، یعنی سوچ رجوع کی پاغمن نہیں بھی مقدے کہ الا مقدار ان یعرف موضع الحدیث، مگر اغا پی جنی اغزید حدیث لرا، وفی ای باب یتعلق، کم باب سے متعلق پی اغا پی جنی، ثم ينظر فی ذلک الباب، ناغا گوری پتہ باب، ناغا تفون پتہ لگی یار دا خود طہارت حدیث سے طہارت کے ملے گی، دا حدیث تی میراث تے په میراث باب کې ملے گی، دا حدیث تی جہاد نے جہاد کې ملے گی، نو مطلب ثم ينظر فی ذلک الباب، بیا بدغه باب کې نیوی وهذا والکتاب کما مر لکه مخکې تیر شوی دی فی عرض طریقۃ المؤلف فیه، بعد مؤلف په هغه طریقې پیش کولو کې مخکې تیر شوی دی، نو پرې دې کې وایي چې یو تبر موسوعه زحمتا، دې ته غټ ایډیشن می زحمه اصل کې غټ وي، او موسوعه اصل کې چې دې دغه ته وی لکه دتا کا تاسو به کنه لکه منجد، یعنی ډېر سيزونه جمع کړي لکه لتخریج الاحاديث الاحکام لپاره، سواء برابر خ التي استدب الحنفیه او غیرهم، باغی من استدلال احناف کړي یا نور کړي د اصحاب مذاهب اخرى نه، یعنی امام مالک، شافعی، مالک، لیث بن سعد وغیرہ، فهو حامل لجل ما، نو دې حاوی دی او چتون کې ډېر غټ اغل پاره استدل بالفقهاء، چې باغی من دلیل نشو فقها رحمت الله علیه، یعنی من سایر اصحاب المذاهب المتون د ټول هغه مذاهبونه چې دغه اتباع کیږي، اچھا وهذه میزه عظیمه، او دا تر امتیاز عظیم دی، یمتاز بهذا الكتاب، چې په دې سره دا کتاب چې ممتاز کیږي، الجلیل چې لوی دی، فجزا الله مصنفه عنا، زمنګ دی طرف نه دی الله مصنف ته جزای خیر ورکی، د مسلمان طرف نه خیر الجزاء، دا خیر الجزاء چې دی کنه دا جزال پر مفعول شو۔ ګوره بیا ورپسې د تخه نموذج من الکتاب، دا به تاسو ته انشاءالله بیا په بل سبق کې وایم، صحیح ده؟ اوس دا بل